سلامونه درنو هیوادوالو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. د اجمل عزیزي یوټیوب چینل لیدونکو، نن غواړم تاسو سره د څنګه کولی شو انلاین پیسې وګټو، هغه هم په افغانستان کې. نو غواړم په دې برخه کې تاسو عمومي معلومات درکړم او څنګه موږ کولی شو چې انلاین پیسې ترلاسه کړو، همدا اوس خپل کور څخه د انټرنیټ په وسیله خپل لاسته راوړنه ولرو او پیسې وګټو. نو مخکې دې نه چې ویډیو ته لاړ شو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نورو زیاتو ویډیوګانو په خاطر د ټکنالوژي، کمپیوټر، انټرنیټ، موبایل اړوند ویډیوګانو لیدلو په خاطر زموږ چینل سبسکرایب کړئ. خپل ستونزې شریکولو لپاره موږ سوشل میډیا لینکونه په ایمیج کې شته، در سره نوټ یې کړئ. خپل ستونزې مو راسره هر وخت هر ځلې راسره شریک کړئ. نو دې لپاره چې خپل موضوع ته لاړ شو، ما څو عمومي موضوعات راخیستي دي څنګه کولی شو making money in online in Afghanistan، په افغانستان کې پیسې ګټل. ما دلته شپږ لارې راخیستې دي، غواړم په دې شپږ لارو باندې نن معلومات ورکړم چې کومې لارې دي څنګه موږ پیسې لاسته راوړی شو. مخکې دې نه چې موږ لارو ته لاړ شو، څو نقاط دي باید په نظر کې وو. نو دغه نقاط هر وخت او متوجه اوسئ. کله چې انلاین خبرې کوئ نو باید دغه نقاط باید په نظر کې ونیسو. په څه معنا؟ لومړی قدم کې موږ تاسو انټرنیټ does not give instant money. انټرنیټ موږ تاسو نشي راکولی څنګه مثال اکاونټ جوړ کو باید ډایرکټ پیسې وګټو. یو دا شی فکر نه ختم کړئ. دویم، اکثره ډیټا انټري جاب، انلاین ډیټا انټري جابونه دي. مونږ لرو چې مثال ډیټا انټري وکړه، یو ځای کې ډیټا وکړه، یو لیست درکړي. دا اکثره وخت مو ضایع کوي، رجسټریشن فیس هم درنه اخلي او زما پاند حتی د زیاتو څومره چې ما کتلی دي دا یو هسې وخت ضایع کول دی. دریم قدم دا ده چې داسې کویک تیزه اسانترینه لار نشته، یا داسې تیزه لار اسانترینه دي خو تیزه لار نشته چې ډایرکټ پیسې ترلاسه کړي، وخت نیسي. نو څلورم دا چې it will some take time، باید دا وخت نیسي، باید حوصلې سره او وخت ورکولو سره موږ تاسو کولی شو چې انلاین لاسته راوړنې ولرو، انلاین پیسې ترلاسه. هغه نقاط چې کوم ولیدو د هغې نه وروسته راځو اوس په دې غږیږو څنګه کولی شو پیسې ترلاسه کړو. دې لپاره چې پیسې ترلاسه کړو، earn money creating by block. لومړی لاره زیات چې استعمالیږي هغه دا ده چې د بلاک په وسیله پیسې ګټل دي. بلاک یا ویب سایټ په وسیله موږ کولی شو ښه درآمد ولرو. د دې لپاره چې دې درآمد ترلاسه کړو نو موږ بعضې سرمایه ګزارۍ ته ضرورت ده، یعنې باید موږ یو ویب سایټ ولرو. موږ فری ویب سایټونه هم لرلی شو، کولی شو چې فری ډومین جوړ کړو او د هغه نه وروسته هاسټینګ وکړو. خو هغه کوم ویب سایټونه چې فری جوړېږي، هاسټینګ هغه له طریقه موږ نشو کولی عاید ولرو. هغه خاص د دې په خاطر دي چې موږ تاسو زه غواړم راتلونکي ویډیو په دې برخه کې جوړه کړم څنګه کولی شو د بلاک په وسیله پیسې ترلاسه کړو. عموما په هغه وګورو، خو نن عمومي معرفي ده. د بلاک یا ویب سایټ له طریقه موږ خپل پوسټونه، خپل مقالې نشروو، خلک ګوري. د دې له طریقه موږ کولی شو خپل درآمد ولرو. او د اډسنس له طریقه یا د ګوګل اډسنس کوم خدمات دي له طریقه موږ کولی شو پیسې ترلاسه کړو. نور زیات جزئیات غواړم په راتلونکي ویډیو کې خاص په بلاګ جوړولو باندې مشخص کړم. دویم قدم د یوټیوب په وسیله پیسې لاسته راوړل دي. څنګه کولی شو یوټیوب په وسیله موږ پیسې ترلاسه کړو؟ یوټیوب نن سبا هغه یوازینی او عمومي سورس ده چې نړۍ کې ډېر زیات استعمالیږي، خصوصا افغانستان کې استعمال یې کم ده، نن سبا راوت شوی ده. د دې په وسیله موږ کولی شو چې پیسې ترلاسه کړو. دا بیا بعضې پالیسۍ لري د پیسو ترلاسه کولو لپاره. مثال دوی داسې پالیسۍ لري یوټیوب چې کله ته چینل جوړوي حد اقل باید 1000 سبسکرایبر او ورسره 4000 ساعته تا ټول مکمل چینل باید ویوز ولري. نو دا پالیسۍ لري. کله چې دا پالیسۍ تاسو عملي کړل، مثال یو کال وخت لري، ګوګل پارټنر پروګرام له طریقه تاسو کولی شئ مونیټایزیشن وکړئ. غواړم په دې برخه کې هم بیا یو ویډیو تاسو ته واضح کړم څنګه کولی شو موږ پیسې ترلاسه کړو. یوټیوب کولی شئ تاسو بعضې خلکو ته $10 $20 هغه مختلف پالیسۍ دي چې تاسو ګوګل له خوا هم درکول کېږي. او د دې ترڅنګ کله چې تاسو مشهور شوي تاسو ته بیا انلاین اډس درکول کېږي یا اعلانات درکول کېږي، اډورټایزمنټ درکول کېږي، هغه په خپلو ویډیو کې خپروئ. دې له طریقه هم تاسو کولی شئ عاید ولرئ.
بل دریم مرحله کې چې کوم سټیپ موږ لرو د پیسو لاسته راوړلو لپاره، البته په افغانستان کې هغه افلایټ مارکیټینګ ده. په دې معنا دا یو مختلف کنسپټ نسبت پورته خواته په دې برخه کې لاندې ډول افلایټ مارکیټینګ په دې معنا ته یو ویب سایټ جوړوي یا ته یو سوشل میډیا کې یو لینک جوړوي او د تا لینک په وسیله خلک خرید کوي. مثال زه یو مارکیټر یم، تا ته وایم چې ما ته دا شی خرڅ کا، تا لینک ورکوي، تا لینک له طریقې یو کس راځي ایمانه سودا اخلي. دلته دوی د څه شکل لینک په وسیله دوی یا فیس ورکوي یا تا د قیمت درته ښیي چې مثال لا شی تا ته زه $80 در کوم، ته ما ته $100 هر څومره چې خرڅوي تا خوښه ده، $80 نه پورته څومره کېږي تا حق کېږي. نو دې له طریقه تاسو دې ته افلایټ مارکیټینګ ویل کېږي. تا د هغه کوم سورس چې استعمالوي، سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر، هر څه چې استعمالوي، دې له طریقه څوک خرید وکړي، تا قرارداد کړی وي، دې ته افلایټ مارکیټینګ ویل کېږي. دا نن سبا یو عمومي مشهوره موضوع ده، خصوصا امازون هم دا کار سرته رسوي. نو تاسو کولی شئ دې له طریقه هم پیسې ترلاسه کړئ، دې له طریقه هم ګټه ولرئ. غواړم دا هم دې باره کې به هم انشاءالله یو ورځ تفصیلي خبرې کوو. بل څلورم سټیپ چې کوم دا میک منی آن فری لانس. څنګه کولی شو فریلانسر په وسیله. فریلانسر داسې شکل خدمات دي، تاسو کولی شئ آنلاین شارټ وظیفې تر سره کوي. د دې لپاره چې وظیفې تر سره کوي دا مختلف برخې وظیفې دي. کولی شي چې رایټینګ په برخه کې وي، کولی شي د ښه سافټویر ډیولپر په برخه کې کولی، یعنی هر سکلز چې تاسو لرئ د په برخه کې تاسو کولی شئ. په فریلانسر کې مختلف ویب سایټونه دي، تاسو فریلانسر کې کولی شئ. لومړی قدم دا دی چې تاسو به ځئ هلته خپل اکاونټ به جوړوئ. اکاونټ نه وروسته تاسو به هلته خپل مسلک یا کوم برخه کې چې تاسو لیواله کوم برخه کې تاسو تجربه لرئ، کوم برخه کې تاسو کولی شئ یو څه وکئ، خپل پروفایل به جوړوئ. دغه نه وروسته به براوسینګ کوئ، وظیفې مختلفې وظیفې به ګورئ. کله مو چې د خوښې وظیفه پیدا کړئ هغه ته به اپلای کوئ، هغوی تاسو ته دنده سپاري، هغه دنده به سرته رسولو سره تاسو ته خپل پیسې جمع کیږي. پنځم مرحله بیکم ا کنټنټ رایټر. په دې معنا په دې په وسیله موږ یو ښه رایټر واوسو، یو چا کانټنټ ولیکو. مثال یو څوک کتاب لیکي، هغه په برخه کې موږ کومک ورسره وکړو. مثال څوک بل کار کوي د رایټینګ په برخه کې، دې برخه کې تاسو باید ایجوکیشنل بیکګراوند باید ایجوکیشن اصلا لکه کوم رایټینګ چې ضرور ده، د رایټینګ کوم اصول چې دي هغه تاسو باید مراعات وي، تاسو زده وي، هوښیار، ځیرک، باهوشه رایټر واوسئ. نو تاسو کولی شئ په ښه ډول پیسې ترلاسه کړئ. دې لپاره مختلف ویب سایټونه دي، موږ کولی شو په دې برخه کې راتلونکي ویډیو کې غواړم مکمل جزئیات تاسو ته وړاندې کړم. نو دا هغه پنځمه لار ده چې موږ کولی شو په افغانستان کې د آنلاین پیسو ګټلو لپاره لاره هواره کړو یا آنلاین پیسې وګټو. بل سل یور اون پروډکټس ده. تاسو کولی شئ د انټرنیټ له طریقه خپل پروډکټس خرڅ کړئ. تاسو کولی شئ خپل پروډکټ خرڅ کړئ. په څه معنا؟ تاسو اکاونټ لرئ، هر څه چې لرئ، مثال که یوټیوب ده، که فیسبوک ده، یعنی بلاګ ده، هر څه چې تاسو لرئ، تاسو کولی شئ خپل پروډکټس هغه کې لکه د امازون له طریقې کولی شئ خپل پروډکټس خرڅ کړئ. کولی شئ د نړیوال مختلف شرکتو سره کانټراکټ جوړ کړئ، دغه له طریقه خپل هغه کوم پروډکټس مو د هغه خرڅ کړئ. یا کولی شئ خپل فیسبوک مو سپانسر کړئ، خلکو ته یې ورسوئ چې مثال دا تولید موږ سره ده چې نن سبا په فیسبوک کې خصوصا په افغانستان کې په دا بعضې مشهوره صفحې د فیسبوک له طریقه دوی آنلاین شاپینګ او آنلاین شي په نوم ترجمه شوي دي. داسې شکل تاسو هم کولی شئ چې آنلاین پروډکټس تولید کړئ، آنلاین پروډکټس رامنځته کړئ او د دې له طریقه تاسو کولی شئ چې د سوشل میډیا له طریقه دا خرڅ کړئ، ښه مارکیټینګ ورته وکړئ. دا کولی شئ د مختلفو نړیوال نور شرکتو له طریقه خرڅ کړئ. نو دا هغه شپږمه لار ده چې موږ کولی شو په افغانستان کې پیسې ترلاسه کړو. نن مې وغوښتل په دې برخه کې تاسو ته عمومي کنسپټ کلیر کم چې کوم لارې د موږ کولی شو پیسې وګټو. خو دغه لارې شپږ لارې چې ما کوم یې وښودې دا داسې لارې دي چې زیاتره ځای کې استعمالیږي، افغانستان کې عملي کېدو وړ دي. موږ کولی شو دې له طریقه پیسې ترلاسه کړو. نو د نورو ویډیوګانو کې موږ سره پاتې شئ چې څنګه کولی شو هر یو سټیپ په مراعات کولو سره. مثال موږ څنګه کولی شو راتلونکي ویډیو کې په دې غږیږو بلاګ پوسټ لا موږ څنګه کولی شو پیسې ترلاسه کړو. دې په باره کې به بله ویډیو کې موږ انشاءالله په واضح ډول په حتی دې ته به آماده شو چې پیسې ګټل شروع کړو. مننه.